یو سړی په مکه مکرمه کې بیت الله سره خوا کې بناستو ابن عقیل نومو پخوا به په دې کونیو خلک یادېدل ابن عقیل بیت الله خوا کې ناستو بس مسافرو نیچه ته پلار و یې خاندان رشته دار رور بی بچی نو بس مسافرو راشه دا ټول عمر به د بیت الله په دې خوا کې تیر کم طوافونه به کېدل دا زمانه نه وه د سعودي عرب کې دا اوس کمه ده غربت و ډېر زیات غریبي و عاجزي وه نو به دې ناستو بیت الله هلته به خلکو سره ډوډۍ موډۍ خوړل او ګزاره به کېدله دا ابن عقیل وی یو به بیت الله کې روان یم یو امیل مې ومونده چې امیل مې راوچت کړه سرو زرو امیل هیرې جواهرات لګېدلي دي او قیمتي امیل دی او چې مې څنګه راوچت کړه خو هلکه دا خو ډېر قیمتي امیل مې ومونده دا به څه کېږي اوس دلته شیطان دی او بل خوا فرشته ده نبی علیہ السلام فرمایي د انسان دی زړه ته یو خوا شیطان ناست دی بل خوا فرشته ناسته ده هغه شیطان ته وسواس وایي او ته وسوسې اچوي من شر الوسواس الخناس بل خوا فرشته ناسته ده دې زړه ته او ته نیکي ورچوي دا مونږ خلک چې وایو که نه لکه دا یو ړه مې وایي چې داسې وکړه دا ړه بل مې وایي چې داسې وکړه نو دا دوه زړونه نه دي یو زړه دی خو دا نیکي چې ده دا ورته فرشته ورچوي الهام ورته وایي او دا غي فرشتي نوم ملهم دی او دا ګناه ورته شیطان چې هغې ته وسوسه وایي د شیطان نوم وسواس دی نو دته اوس هغه دوه خبرې شروع شوې هلته ورته شیطان وایي چې شبه پټ کا شی غیب کا د بلو پیسو شی ښځه دې پې کېږي او هلته فرشته ورته وایي چې نه ګورې نه 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 دا خو پردی شی دی لقطه ده الله به درنه تپوس کوي وایي په دې سوچ کې پروت یم چې یو بوډا سړی دی او کونټۍ ورسره ده او ټک ټک کوي او غریب چغې وي ای خدای مه بخه ما نه یو میل پروت دی او ړوند دی په سترګو باباجي ای خلکه ما نه میل پروت دی او زه ډېر عجز غریب یم او په جومات کې امام یم او دا مې په دوه دوه درې څلور روپۍ جمع کړې وې او زما لور ده یوه هېڅ مې په بیړه دنیا نشته بې د هغه لور نه هغې لور مې ګې خرڅې کړي دي هغې لور مې پردی مزدورۍ کړي دي او په روپۍ او په دوه روپۍ پیسې جمع کړي دي نو زه چې حج له رالم چاروستی یم نو ماله مې هغه لور پیسې راکړو څه زما چې بابا ماله به د بیت الله نه امیل راوړي هغه لور چې مې په روپۍ او په نیمه روپۍ کې مې جمع کړي دي او ما چې جمع کړي دي نو چې رالم نو په مکه کې مې ول په دوکان کې امیل واغېست خدای مو بخه هغه امیل ما نه پروت دی او که چا مونتی نو ما له هغه امیل راکړي زه چې کور ته لاړ شم نو زما لور به ما ته سترګې نیولي چې زما پلار به ما له امیل راوړي او زه به تش تور ځم بابا جاړي او چغې وایي زه دا اواز اورم خو دې وخت کې شیطان ما ته وایي چې ګورې پام کوه خپل کار به کوي ځه دې خوا فرشته ما ته وایي چې نه 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 ګورې ورکه دې وخت کې سړی چل درته ښیم دې وخت کې سړی دا شیطاني سوچ اخوا غورځوي رحماني سوچ ته سوچ وکړي او دې وخت کې دا سوچ وکړي که زما د پلار نه دا شی روک شوی وي که زما د مور نه دا شی روک شوی وي او که زما نه دا شی روک شوی وي نو ما به څه کول بس دا سوچ وکړه خبره جوړېږي بس ما وی راشد ګناه نه کو دا خو د باباجي شی دی او د باباجي لی ورکوم باباجي دې خوا راشه څه دنه روک شوي دي ای بچی امین لور له مې اخیستې په لږو لږم جمع کړی روک شو اوس به د کور ته ځم لور به مې راته دروازه کې ولاړي څه به ورکوم باباجي نښه پته یې ښوولی شي او دا رسیده د دوکاندار رسید دقه دی دونه مقدار دا شی بس همغه امیلو راوا مې غېسته او جیب کې مې واچو چې باباجي ها دا امیل ما مونږ ته راواله باباجي ډېر زیات خوشحاله شو او د خوشحالۍ نه ما له پیسې راوویستې چې ها بچې دا واله ما وی نه دا ستا باندې خرڅوم خو نه دا د الله د رضا دپاره چې الله خوشحاله شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسله دلته واوره ګوره زمونږ ایمان دا دی چې رسول الله مبارک څه فرمایلي دی هغه زمونږ د دنیا او د دین د دواړو د فایدې دي بس په هغې به مونږ عمل کوو دی چې د پیغمبر خبرې شکونه پکې مه کوه بس عمل کوه پیغمبر خو زمونږ ستاسو دپاره الله لیږلی دی او د پیغمبر خبره د خدای خبره وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا هغه ته خو الله القا کوي زړه ته نو چې د خدای خبره ده نو انشاءالله الله او پیغمبر دواړه په مخلوق خدا مهربانان دي هغه ښکلې خبرې
حضور پاک فرمایي که یو شی دې په لاره ومونته دا شی دوه قسمه یو هغه شی دی چې دا ضایع کیږي نه یو شی دې ومونته او تا ته پته ده که ته نه م راوچتی نو دا څوک نه پټوي دې پس یو مالک راشي مالک به اوچت کړي نو ګوتې به نه وروړي خو که یو شی دې ومونته او تا ته پته وي که زه یې نه اخلم بل یې راوچتی او غلا کوي نو راوچتی که نو پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه چې په کومه تیلی کې دی هغه تیلی هم محفوظ کا او تیلی چې په کوم تار تړلی دی هغه تار هم محفوظ کا او اعلانونه وکړه چې کوم ځای دې مونتی دی هلته اعلان کوه خدای مو بخه ما یو شی مونتی دی او که چا هم نم دا پروتي نو را دي شي ما ته دې نښه پته وښي چې خپل شی وله ورکړه اعلان به هم هغه ځای کې کوې چې ستا غالب ګمان دی چې دلته د خلکو نه پروتی دی لکه دې لار کې دې ومونته نو دې جومات کې اعلان وکړه جومات کې ګور اعلانونه ممنوع دي منع دي خو لکه دې کندي کې اعلان وکړه درو کې اعلان به په جومات کې نه کې دې کې اعلان وکړه هغه بل کندي کې دې ګیر چاپېره کندو کې خلکو ته ووایه دې بازار کې خلکو ته دې اجره کې خلکو ته ووایه په دې لاره یو بل ته ووایه اوس نن سبا خو قصه اسانه ده بل یو کاغذ په فوټوسټیټ ولیکه او ځای په دې ولګاوه بس خلک ورته ګوري اوس چې تا مونته دلته دی او اعلان په تنګي کې کې وی غاړه خلاصوم او دې مونږ په تورنګزو کې اعلان په پېښور کې خدای ته وګوره دا خواص هغه شرط پوره کول دي په لاره روانې او 100 روپو نوټ پروت دی او زر پې خپه کېږي چې خپه پې کېږي یو خوا بل خوا وګوري نو چې څوک نه نو لاس غلې غوندې ورښکته کړي نو جیب کې یې واچوي نو یې غلې غوندې ما څه پیسې مونتې دي که د چای پټ غوندې چې پرښتې هم واونري پرښتې ګورې هر څه اوري ښه پټ غوندې نو ګس طرف ته بیا نو درې اعلانونه وکړه زموږ د پښتنو دا رواج چې درې اعلانونه وکړه نو بس بیا ویده څوک پیدا نه شو نو هلته پې قیموالي کور ته یوسه دا ګناه ده بلکل ګناه هغې پورې به د دې تعریف کې او هغې پورې به د دې اعلانونه کې چې ستا غالب ګمان راشي چې اوس به مالک دې پسې نه ګرځي چې تر څو ستا غالب ګمان چې ملګري به ورپسې ګرځي د ډېر مال پسې 2-3 کاله خلک ګرځي لږ پسې کال ګرځي او په دې سړک دې غوټه ومونده نو اسانه خبره ده خو چېرته سوزکي پلان کوچ نه پروت دی ده که نه لاړ شه تنګي کې اډه دغلته ووایه او مردو کې اډه دهلته ووایه 400 کې پېښور کې ځای په دی اډه ثواب به دې وشي چې دغه د شی مې مونترې ته ګوره چې مالک ته رسي که نه رسي ریډیو کې اعلان وکړه نن سبا خو دا د جعلي فتنه شته که نه موبایل خو د جعلي فتنه وایم په هغې میسج ورکړه دنیا ته به پته ولګي نو شی به دا ګناه ده او که مالک پیدا نه شو تا خپل کوشش وکړه خواري دې وکړه او مالک پیدا نه شو نو که غریب په خپل استعمال کې راوستی شي او که مالدار نو خیرات کې به او خدای چې د چا دې ثواب هغه ته ور ورسوي خو که د هغې نه پس هم مالک پیدا شو ورکې به دا نشته چې ما خو خیرات که او دا نشته چې دا خو ما ولګو په بچو باندې نه که د هغې نه پس هم مالک پیدا شو نو که مثلیو مثل به ورکې لکه غنم دی او که د قیمت شو نو قیمت به ورکې د سوات د سیلاب کې په د سوات نه بلا لرګي د دریاب راوړي او که نه د نختر لرګي او قیمتي لرګي راوړل د سیلاب او د دې خلکو د پټو کې سیلاب وغورځول د چا په کورونو کې چا په پټو کې او چې سیلاب تلاړ نو هغه لرګي د خلکو پټو کې کورونو کې پراته هر چا به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیو داغو دا به سامري وي سامري دلته سامري خو نو خو دلته یو پخوا یو سړی راغلی و باباجي به زموږ قصه کوله هغه ته به څه وې یو پیر دلته چې ته پخوا راغلی ګمراه غوندې و نو هغه به دا چغې والې دلته دیره و په زموږ په دې علاقه کې پیر تاریکي نو هغه به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیو داغو نو خلک به ټولو پردو چرګانو پسې ګرځېدل ولې پیر صاحب وایي چې او خرابې خبرې به یې کولې ډېرې خرابې هغه به وی دا جینکۍ به یادولې وی دا خو جونه دي ګلونه دي او بویاوه او ښکله وه بس دا مولیان ورپسې راووتل ویګه ستا داسې کړي ته خو د زنا خلکو ته ښې حرام څیزونه په خلکو خورې د مارونو بنیاد د خبرې ده چې هغه هم غټ د نامه پورې ګیرې وې هغه پردي لرګې وال بډې والې دي او نامه پورې ګیرې دي او منځونه کوي هغه پردي لرګي نه دا خو ماله خدای زما کور له راوسته نو هلکه پردی چرګ ستا کور ته راشي نو ستا شو څه
یا پردی چیلی ستا په دروازه وردن نشي ته په دروازه زنځیر کې چې دا خو ما کور ته خدای راوسته دا زما شوه یا پردی غوی تا کله کور ته درغې او دروازه دې جرنده کړه چې نه دا خو ماله خدای راوسته دا ستا عقل دی دا ګناه ده چم چې دغه لرګي نیولی دي او ځان له خرڅ کړي دي نو حرام یې کړي دي حرام قطعي او ما ته پته وه ما ته ډېرو خلکو چې په هغه لرګو باقاعده خلکو خپلې نمبر یې لیکلی وې په دې لرګو باندې خلک نمبر یې لیکي نمبر یې پې لیکلي خپل نومونه یې پې لیکلي دي او هغه ټالونو والا غریبانان بیا ګرځېدل چا وې زما نه 50 لرګي وړي چا وې زما نه 100 لرګي وړي سیلاب او زما پې نمبر شته هغه درته خولی شمه نه خپته راته خولی شم خدای دپاره ما د خپل لرګي راکې دا ردیر او د سوات دا غریبانان ګرځېدل والله که چا موله لرګي ورکړي غټ غټ پټکي او ګیرې او دا څه ورته ویل کېږي بډې والا په سترګو کې پنځه منه رانجه اچولو دا به ته ګپ دی څه ای زما رونو خدای م د پردي مال نه ساته حرامونه م خدای ساته او حلال دی دله خدای دومره درکړي چې هر کال پکې حج او عمرې له ځای ډېر دله خدای درکړي الله سره شته پروا نشته دا څه حال دی او څه کې قصې کېږي په دې وطن کې دا خلک کوي څه دی وي زلزلې ماشومان جینکې نیسي او ګناه ورسره کوي او ټوټې کوي ماشومان نیسي او وجې کوي او دا تاسو بل اوس په دې خپل 400 کې ونه لیدل په اخبار کې ستا په 400 کې هلکان ورغلي دي او جینۍ باندې تماچې ښودې او بربنډه کړې ده تا نه موږ ویډیو جوړو او داس چې زلزله راله او وتښتېدل دا حل دی دا د خدای یاره څه شوه دا قبر څه شو دا خیرت څه شو دا زنکدن څه شو دا الله څه شو ته خدای نه منې ته خپله خور نه وینې خپله مور نه پېژنې ته چې پردی مال خورې نو ستا خپل مال نشته چې تا نه څوک خوري ته به خفه کېږي که به نه خفه کېږي د دوکاندار نه ځم او زه سودا کوم او په ما 2 نمبر شی خرڅوي 2 نمبر که ته د چا نه اخلې ای دوکانداره او تاله د 1 په ځای 2 درکړي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي ستا پلار باندې څوک 2 نمبر شی خرڅ کړي اب به خفه کېږي که به نه خفه کېږي ته به خفه کېږي که نه نو ته ولې ظلم کوې مسلمان سره اومې واو و دې واو خو پته کې قبر کې به ستا د والوم پته لګي بیا و دې واو خو چې سا به دنه څنګه وځي سا به څنګه وځي زما قسم په خدای زه کله پریشانه شم ویرېږم خوب رانه وتښتي دویم یا خدایا چې ته به موږ نه سا په کومه طریقه وباسې الله حدیث کې خدا سم راځي چې د بعضې خلکو نه الله سا وباسي نو دې سا ته ولا د اوسپنې کونډې ور واچوي او راکاږي او دا ساتې تختی په دا وجود کې نه راوځي او فرشتې ورته د اوسپنې کونډې واچوي او په زور یې ترې راکاږي په زور او رسول الله مبارک فرمایي زه راته نه وایم مثال یې داسې ورکوي لکه یو د ازغو د غنو اونه چې د انسان په وجود کې بند دی او د هغې څانګې په دې ټول وجود کې خوري وي او دا اونه ترې راکاږي او رسول الله مبارک فرمایي وی داسې مثال دی داسې مثال لکه سسپار چې سور کې په اور کې تک سور او په لمدو مالوچو کې راکاږي او دا مالوچ لوګي کوي او سوځېږي نه ځکه چې لمده دي دقسې دا سا په دا رګونو کې راښکلي کېږي او پیغمبر مبارک فرمایي چې داسې ترې راوباسي چې د سا سره د رګونو او د وجود د غوښې ټوکړې ورسره بار راوباسي ربه مونږ خو ډېره جزانان یو مونږ خو ډېر ګناهګار یو الله چې ته مونږ نه سا وباسې چې په کوم تکلیف کې به رانه سا وباسې دا ډېره خطرناکه خبره ده د خدای نه سوال کوې یا الله دا سوال کوې د خدای نه یا الله چې ته کله ما وجنې که نه او الله کله زما زن کدني نو خدای په داسې وخت کې ما مه وجنه چې کوم وخت کې ته ما نه خپې الله چې ته کله ما نه خوشحاله نو دقه ټیم ما نه سا وباسې نو دا ټولې خبرې به زن کدن کې د تره مخکې کېږي دا ټول ګناهونه به قبر کې د سره بیا کتی شي نه بچې پکارېږي نه ښځه پکارېږي نه تربور پکارېږي نه ټوپک پکارېږي یو رب به یو به ستا عملي زما رونو بنیاد د خبرې ده چې پردې شي دي اومنته لقطه بس اب سنبال کې نو غټو لویو نیکانو خلکو هغې عقل لرګي ځان له خرڅ کړل
او د بچو ودونه یې پې وکړل ولې دا خو زما دي هلکه دا چې سړی ورپسې راغی تپوس ترې وکړه نښه وښایه که نه نښه یې درته وخوله ورکوله داسې یو شی دی په لاره کې ومونته چې که مالک ته پته هم لګي ورپسې نه راځي لکه دې لار کې د ټماټرو ومونته نو ټماټرو والا ته که پته مو لګېده چې زما نه پلانکي ځای کې ټماټر پروت دی بیا هم نه راځي یا په دې سړک دی یو ګنې ومونته نو اوس ګنو ټرک والا ته که پته مو لګي چې ما نه تورنځو کې په سړک ګنې پروتې دی چا ورته هم وی مړه یو ګنې پسې به څه ځم نو دا راواله خیر دی دا تاله جیز دي د هغې استعمالول بهر کې دې ته لقطه وي عربی کې ابن عقیل وی بابا ته مې وی بابا واخله پیسې راکولې ما نه دا د رب دپاره ما تاله درکړه الله به خفه که دا خورم بوډا بابا خوشحاله شوله دا ابن عقیل وی چې ډېره موده مې په مکه کې تېره کړه آخر کې مړی کې سوچ وکړه چې راشه دې خپل کلي ته لاړ شه هغه د نیکه درشلې به خو وینې که نه هغه څوک خو دې شته نه په کلي کې خو دا چېرته رشته داران لرې خو دې به ووینم دوستان به ووینم خپل کلي به ووینم جدې ته رالم دریاب ته کشتۍ کې کېناستم چې کلي ته تلم کشتۍ په لار کې غرقه شوه چپو واله چې غرقه شوه څوک پکې مړه شو څوک په تختو پورې ونختل یو تختې پورې ما هم ځان ټینګ کړ هغه تخته ده د دریاب چپې اوړي راوړي دا چپې د غاړو ته راځي یو جزیرې ته وغورځوله چې جزیرې ته وغورځوله زه دې په هغه جزیره کې کوز شومه او چې لږ مزل مې وکړه هلته یو کلی و کلي ته ورغلمه هغې کې جومات و جومات ته ورغلم خلکو ته مې فریاد وکړو چې زه مسافر یم اوس دا کوم ځای دی دا خو ما ته پته نشته چې دا د دنیا کوم ګوټ دی دا کومه علاقه ده په جومات کې دې رشم د خلکو مره باندې رحم راغی چېرې دا خو مسافر دی وروره بیت الله نه راغلی دی ډوډۍ موډۍ راوړه چې څو ورځې تېرې شوې خلکو ما ته ویله که وروره امامتي نه کوې جومات کې ویمه چې ولې نه کوم تا د کوم ځای یاره بس زما ځای خو پلان کې ملک ته پته نه چې به کوم ځای او زما هېڅ څوک هم نشته بس ټیک ته کوم به امامتي بس هغې خلکو جومات کې امام کړم ډوډۍ هم راځه او جامې هم راځه او د خوشحاله زندګي شروع شوه چې څه موده تېره شوه نو خلکو راته وی چې یاره واده نه کې ما یو به کو که نه واده څه ګناه خو نه ده واده په څنګه وکړم وایي دلته یو جینۍ ده کور هم ورسره شته جامې هم ورسره شته لوښي هم ورسره شته او نیکه جینۍ ده ډېره پاک دامنه ده او زمونږ په دې جومات کې مخکې یو امام و د هغه لور ده هغه امام حج له تللی و چې د حج نه راغی مړ شوی دی نو بس امامتي هم ستا شوه او جینۍ هم نیکه ده او هر څه ورسره شته نو که دې خوښه چې درته په نکاح کړم ډېره ښه واده مو شو چې واده وشو او زه ښځې ته ورنږدې شوم او ښځې ته مې وکتل نو هغه امیل یې غاړه کې پروت و ای ښځې دا څه دي دا د امیل ویره دا خو ما داسې یو 2 روپۍ جمع کړې وې او زما یو بوډا پلار و سپین ګیري په سترګو ړوند اته حج له نو ما وله پیسې ورکړې چې بابا څه ستا سره څه ما سره ماله په دې میل به راوړې نو پلار مې وی چې بچې وامې غشته نو رانه روک شو په مکه کې نو ډېر مې خدای ته سوالونه وکړل چې یا خدایه د ما لور به ما ته لارې ته ګوري زه به دا میل وړم خدای دا خو را پیدا کړي نو بچې یو ځوان مونتی و او هغه ماله راکړه او بچې ارمان چې دغه ځوان خو ما راومونتی او ته مې ورته واده کړی تړه ارمان مې دا دی زما پلار تر مرګه پورې دا دعاګانې کړي دي هغه ځوان ته یې دعاګانې کړي دي او زما د وادې هغه سره ارمان هم کړی دی خو ته مې په قسمت ورسېده هغه هلک ورته وایي بیا زومه ښه هغه میلمه مونتی و د پلار دوا دې قبوله ده د پلار دوا قبوله ده هغه ما مونتی و اوس ګوره څه فایده ده په دې کې خپل مال یې نه دی پردی مال دی خو د خدای په نوم یې سړي ته واپس کوي نو خدای وله څه چل وکړه وله رب العالمین هغه امیل وله خدای واپس راوستو او تش امیل نه د امیل چې د چا غاړه کې هغه هم وله ورکړه بچریانه نیت سم کار څه کېږي دا نیت ټیک نه دی ته نیت سم کا ښځې سي د دنیا ښځې به خدای تعالی پیدا کړي نو ته لږ نیت سم کا نو حاصل د خبرې دا شو چې د هغه نیت سم و روغ و الله دپاره
نو خدای والا هم کور ورکه، هم د کور خاوند ورکړه الله، او هم د کور په خاوند غاړه کې امیل والا خدای ورکړه، هم والا خدای مامتي ورکړه، هر څه والا خدای پاک ورکړه. نو چې ته پردې مال په دې نیت واپس کې الله دونه برکت درکوي. نو که ته خپل مال د الله په نوم اصل کې بنیادي څیز دا د دې راته زه فارموله ښیم چې د چا په زړه کې د خدای مینه او د چا په زړه کې د جنت شوقي که نه او د خدای مینه، نو ابا هر څیز کې نیت د الله دپاره. او که د چا په زړه کې د الله او د جنت مینه نه او د دنیا مینه وي، نو چې څه عمل کوي دنیا دپاره به بس. حضرت عبدالله ابن عمر یو شاګرد دی، نافع نوم دی، نافع ډېر لوی محدث تیر شوی دی. او دا نافع چې دا غلام نو د عبدالله ابن عمر نه چې اغېشته په سویه ته اغېشته په 12,000 درهمه. 12,000 درهم ډېر لوی شی دی، ځکه دا نافع ډېر زیات هوښیار و. نو عبدالله ابن عمر ته وایي چې دا را باندې را خرڅ کړه، ډېر هوښیار او قابل غلام دی، او 12,000 درهم در کوم، 12,000 درهم. عبدالله ابن عمر ورته چې هر کله دا دونه قابل دی او دونه هوښیار دی، نو په خدای ولې نه خرڅوم چې په تا خرڅوم؟ په تا خرڅ کړم ستا خدمت به کوي، او که په خدای مې خرڅ کړه د خدای د دین خدمت به کوي. لکه څنګه چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه امیه به راګیر که وهه به، نو داسې به وهه چې ډېر به خوږ که. نو یو ځل ماشومانو پې لوبې کولې، کوته کې ورسره وې او دا بلال یې و. نو حضرت ابوبکر صدیق په لاره تېرېده، نو د هغه پې رحم راغی. نو امیه ته وایي دا هلک خرڅی نه، وایي په ده څه کې دې خو نه د کار دی او نه د روزګار، ټول وردغه دی حد وایي. وی یاره په هر څه چې خو به مې را خرڅ که. هغه وی واخله. نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې خرڅ که. نو چې خرڅ یې که نو بلال ورته څه وایي؟ وی ابوبکر ځان لرې اخیستم که خدای له؟ ابوبکر ځان لرې اخیستم که خدای له؟ که ځان لرې اخیستم ځای راته ښایه څه کار دی چې دله کوم، نو ستا غلام یم. او که رب لرې اخیستم نو ما و رب پرېږده چې زه پوه شه او زما رب پوه شه، چې خپل رب خوشحاله کړم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي نه بلاله ما رب له اخیستې او زه د خدای په نوم آزاد. نو رسول الله مبارک په دومره خوشحاله شو، ګوره الله دپاره یې دا هر څه وکړل که نه، دومره خوشحاله شو چې حضور پاک څه وایي؟ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی. بلال ته هم خپل سردار و الله دپاره. نو هغه وایي چې ښه دومره قیمتي غلام دی، هوښیار دی، نو په تا چې خرڅ کړم خو تا له فایده درکوي، هوښیار. او که په الله مې ور خرڅ که نو د الله دین له به فایده ورکوي. زه به چې نافع آزاد مې کړې، زه زما غلام نه ته نن نه پس آزاد یې. یا صاحبه د دغې نافع نه چې الله کم کار واخیستو، اوهو د حدیثو لوی امام، د زمانې لوی شیخ الحدیث، لوی محدث چې زمونږ په کتابونو کې امام بخاري، امام ترمذي او دا چې څومره د حدیث استادان دي، د دې ټولو په استادانو په سندونو په اسانیدو کې دي موجود دي. نافع عن ابن عمر او د عبدالله ابن عمر د دنیا احادیث د امت ته رسولی دي. او قبر په مدینه منوره کې په جنت البقی کې د رسول الله مبارک د بیبیانو سره او د لونو سره په ډېره نږدې فاصله کې دی. دونه مرتبه والا خدای ورکړه. هغه نافع وایي یو ځل زه او عبدالله ابن عمر د مدینې نه بار ووتو. د مدینې نه بار په دې شاړه ځمکه کې ګرځېدو، ځان سره هم څه ستوان متوان د خوراک څیزونه وړي وو، نو د رستخان هم وغوړو په هغې هغه پراته دي، هغه خورو. وی چې موږ کتل یو شپونکي د ګډه چیلی سره یي. نو موږ هغه شپونکي له اواز وکړو ای لکه راشه موږ سره خوراک وکړه. او سخته ګرمي ده او دا تاو دی، نور دی. شپونکي راته وایي چې جي زه خو خوراک نه کوم، بچې راشه موږ سره لږ خوراک وکړه. وی بابا زما روژه ده. اوهو روژه دې ده؟ او جي
د ګرمۍ ته وګوره، دا ګډې چیلۍ په دې نور سرولو ته ګوره، روجې ته په دې ګرمۍ کې. عبدالله ابن عمر که د دې ګرمۍ په دې روجو ما خدای د دوزخ د ګرمۍ نه وساتي، د دې ګرمۍ په روجو ما الله د قبر د ګرمۍ نه وساتي. جلال خو نیک دی. بچې اوس دې په امتحان کوي، بچې یو ګډ یو چیلۍ نه خرڅوې، موږ به یې دلته حلال کړو، ته به م غوښه وخورې، تا باندې م خورو او موږ به م وخورو. او ته وایي باباجي دا خو زما چیلۍ ګډې نه دي، دا خو زما مالک دی په مدینه منوره کې پلان کې، دا خو د هغه دي، زه خو غلام یم. عبدالله ابن عمر په امتحان کوي. اوس ای بچې یو را باندې خرڅه کا، پیسې به درکړو، نو جیب کې پیسې م واچوې، او دلته به یې ورته کړو ته به م غوښه وخورې موږ به م خورو. باباجي دا خو زما نه دي پردی، څنګه در باندې خرڅه کم؟ ما نه به ماسخوتن مولا تپوس کوي مالک، وی چل درته ښیم که نه بچې، څنګه چل ښیم؟ که مالک دنه تپوس وکړه چې دې کې خو یو ګډوري کم دی، نو یې شرمخ تختولی دی، خبره خلاصه شوه. نو شرمخ وتختو تا ته څه وایي؟ او شرمخان تختول کوي، پیسې به م والې، غوښه به م وخورې، او مالک ته به ده ووایې. وی باباجي داسې به څنګه وشي؟ وی ګوره مالک دې دلته نشته، تا نه څه خبرېږي؟ نو دې غلام شا کړه او اسمان ته ګوته ونیوه، وی فأین الله، مالک نشته خو الله مې څه شو؟ چې دی واورېده نو عبدالله ابن عمر وی فأین الله فأین الله فأین الله فأین الله، واقعي الله څه شو؟ الله څه شو؟ الله کوم ځای دی؟ الله چېرته دی؟ دا مونږ چې څومره ګناهونه کوو زمونږ په زړه کې دا سوچ نشته، یعنې کله کله دا سوچ راغی چې دا ګناه زه کوم او الله خو زما د سر د پاسه ما ویني، والله که دې ګناه وکړه، هغه وخت کې د انسان د زړه نه د الله دا تصور رستو شوي. وی ښه لاړ مدینې ته راغی او تپوس یې وکړه مالک ته څوک دی پلان کې، د هغه دروازه یې ووهله او هغه ته وایي وی ستا یو غلام دی پلان کې دی کې ګډې چیلۍ سرولې وي یو، وی خرڅی خو نه، وی ولې خرڅو؟ په څو خرڅی؟ په دومره پیسو. د غلام پیسې م ورکړې، د ګډو چیلو پیسې م ورکړې، وی دا ما واغېستل. غلام چې مازدیګر ماښام ماسخوتن ګډې چیلۍ راوستې، نو مولا ورته ویې لکه ته خو ما خرڅ کړې او دا ګډې چیلۍ مې م خرڅ کړې دي. په چا؟ په د عبدالله ابن عمر د عمر صاحب په زوی باندې. ډېره ښه ده. هغه ګډې چیلۍ غونډې په مخه کړې، عبدالله ابن عمر کره یې بوتلې، هغه وله راووته، او دا خو هغه وختینی باباجي دی. وی باباجي د تا غشتې مې یو او دا ګډه چیلۍ هم تا غشتلې وي یو، نو ما ته هم د شپې ځای وښایه او د ګډو چیلۍ ځای مو وښایه چې دا کوم دی وتړم. هغه ته بچې ما ته ځان له نه اغشتې، ما الله له اغشتې، هغه رب له مې اغشتې چې تا وختي وي فأین الله، الله مې څه شو؟ ستا په زړه کې دومره خپل رب پروت دی، دومره مینه پرته ده، دومره ته الله نه یېرېږي، ځه ما هغې الله له اغشتې، او دا ګډه چیلۍ مې ځان له نه دی اغشتې، دا مې تا له اغشتې دي، زه ځان له سره وه. هر کار چې کې زما وروړه د الله دپاره کوه بس. قرآن حکیم کې الله وایي چې صدقه کې د هغې نه پس به په چا احسان نه کوې، چاته به ضرر نه ورکوې چې راشه که نه ما صدقه درکړه او زما دا پڼ ما سره نه وړې اوسه، نه الله دپاره کوه. نیک سړي باندې صدقه خوره، الله دپاره کوه صدقه، پټه کوه صدقه چې څوک درنه خبر نشي. رسول الله مبارک فرمایي د الله د عرش د سوري لاندې به یو څو کسانی د قیامت پر ورځ، یو هغه سړی دی چې په دې ښي لاس صدقه ورکړي دا ګس امتني خبر، ګس ته هم پته نه لګي، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، ګس ته پته نه لګي په ښي لاس پټه، څوک خبر نشي چې ریا پکې را نشي. نو چې څومره د ودونو خیراتونه کوې نو د خدای دپاره کوې ښه، یتیمان مسکینان ماشومان مسافر مشړی، او د واده ولیمه هغه ده چې د واده نه پس ده، د نکاح نه د واده نه پس چې ډولۍ دې راوړه، نو شریعت او د سنتو مطابق یې کوه، او خامخا اړه له دغه له سوچونه راځي، دا زما هم راځي ستا به هم راځي چې جي خلک ورمه خوړلی ده نو موږ به هم پرې خورو.
او جی دا به سبا را پورې خلک خاندي او نه دا راته راځي نو د شپې کښېنه لغوندې او الله ته یو 2 رکعته نفل وکړه او لاس پورته کړه الله زه ګورې دا ستا دپاره کوم دا شیطان چې ما ته کومې وسوسې اچوي خدایه نو زما وس کې نه دي اچوي د دې وسوسو نه مې وساته نیت مې دغه ستا دپاره دی او که بابا دې مړ شو او رور دې مړ شو یا بل څوک مستداراني او ته کومه صدقه او خیرات کې خالص د الله دپاره کوه او د شریعت اصول مد نظر ساته بس د یتیم مالو نه خورئ بغیر د اجازت نه پردې مالو نه خورئ کوشش کوه مړی وشي دا درېمګړی پکې کینې او کاغذ راوالي او دا راوړه دا داسې کوشش مه کوه او هغه ته وایې دا راوړو که نه غریب غوږ نه شي کولی مړه بس ګزاره به وکړو په تش کفن کې هم ښخېږي ساجت دی نورې څیزونو ته دې ته ساجت دی بس پرېږده بیا به چېرته صدقه جاریه وکړې جومات کې به ولګې مدرسه کې به ولګې وروسته به وکړو چې د صدقه جاریه پرېږده و دا څه کې په زرګو روپۍ بېځایه غر کېږي نو کوشش کوه چې خپله صدقه هم د الله دپاره او پردې هم د الله دپاره بس اخیري یو حدیث درته وایم رسول الله مبارک فرمایي اوږد حدیث خو مختصر وایي د قیامت پر ورځ به الله د 3 کسانو نه تپوس کوي یو له به تپوس وکړي بنده ما خو تاله ډېر ښکلی وجود درکړی څه دې کړي دي الله ما خو ستا په لار کې جهاد وکړو شهید شومه الله به وایي کذب ته دروغ دی ووایې فرشتې به مو وایي که دروغ دی ووایې الله به وایي تا دې دپاره دا جنګ کړی دی چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر دی نو هغه نوم د دنیا کې ګټلی دی دلته دې سم نشته بل ته به څه وایي په سپېمو کې به وایي زنځیر واچوي دوزخ ته یې ورغورځوي تا له خو ما ښکلی قرآن در کړی او صاحب ما خو تلاوت به کوو د شپې به مې هم کوو دروازې به مې هم کوو دروغ دی وایي فرشتې به مو دروغ دی وایي تا خو دا تلاوت دی لکو چې خلک وایي چې ډېر ښایسته قاري دی ښکلی اواز دی ما له خو دې نه دی کړی دلم سپېمو کې زنځیر واچوي بل ته به وایي تا له خو ما مال در کړی او الله ما خو ډېره سخا کړې ستا په لار کې پټ او ښکاره هر ځای مې پیسې لګولې دي او لګولې دي د خدای دپاره نه دې له چې خلک وایي پلان کې سخي دی هغه نوم د دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه دي دلم سپېمو کې زنځیر واچوی رسول الله مبارک فرمایي وی دا 3 کسان د لومبې به الله دوزخ په دې 3 کسانو غرغنډه کوي نو چې مال خرچ کوی په مړو کې خیراتونه کوي په ودونو کې خیراتونه کوي نو نیت خالص د الله دپاره ګرځوي نو ثواب به دله خدای یو په 200 نه والله یضاعف لمن یشاء د هغې نه هم زیات درکړي رب العالمین موږ له د صدقو توفیق راکړي الله چې موږ صدقې څومره خیراتونه کوو خدای نیت هم خالص تا د رضا دپاره کړي الله که موږ کومې کړي هم دې ته یې قبولې کړي خدای که زموږ نه پکې کوم غلط نیتونه راغلي دي موږ د هغې معافي غواړو ته راته معافي وکړې زموږ صدقې قبولې کړي د مزیدو صدقو توفیق راکړي د نیکو توفیق راکړي او د ګناه نه په امن و امان کې وساتي باید دوستان دي هغه دیر یو ځای بل ځای نه راغلي دي او بچي نشته دعا وکړئ چې الله نارینه اولاد ورکړي خدای چې د چا بچي نه نارینه اولاد ورکړي الله چې د چا بچي نه نارینه اولاد ورکړي که چا کې څه بیماری وي خدای بیمارو له شفا ورکړي ډېر دوستان راغلي دي او د بیمارو دپاره دعاګانې غواړي دعا کوي چې خدای وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي زما یو ملګری دی په دې کارخانو مارکیټ کې هغه هم سات ټلیفون کړی دعا وکړئ مور او پلار یې بیماران دي چې الله وله روغ صحت ورکړي او لږ غوندې قرضې پې وړېدلي دعا وکړئ چې خدای وله هغه خلاصې کړي خدای روزګارونو کې سره د ملګرو برکتونه واچي الله تم د دنیا او د آخر د غمونو نه وساتې د دنیا او د آخر د فتنو نه وساتې خدای کور او بار هم خیر نصیب کړي زما بعضې دوستان دي هره جمعه راځي زما په دې کور کې ما سره کار کوي تقریبا او ډېر په مینه او په اخلاص کار کوي دعا کوي چې خدای پاک ولې په ژوند کې په مال کې په اولاد کې برکت پیدا کړي او خدای پاک ولې د دنیا او د جنت کورونه جوړ کړي او الله د غمونو د مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن و امان کې وساتي خدای چې موږ سره څوک ښه کوي ته ورسره ښه وکړي موږ سره چې څوک ښه کوي خدای دپاره کوي موږ خو چاله په دنیا کې بدل نه شو ورکولی ما د یو سړی وي مولوي صاحب ولې تا سره زما د خدای دپاره مینه ده نو ما ورته وی مې د خدای دپاره دا ټکې که ته نه م وایې نو زه یې منم ولې ځکه چې موږ مولیان چا سره بدل نه شو ورکولی موږ خو پردی جنازه موږ دونه درسونه دي چې جنازې هم رانه پاتې دي موږ چاله پیسې نه شو ورکولی موږ چاله غم خادی نه شو تلی موږ چا سره سسکوره نه شو والی موږ چا سره چاري نه شو راښکلی موږ د چا تپوس پوښتنې نه هم نه شو تلی دونه موږ په دې درسونه یقیني د خدای دپاره نو خدای پاک دې څوک موږ سره محبت ساتي مینه ساتي زموږ د بیان د لرې لرې ځای نه راځي خدای ته ول اجر ورکړي ته ول برکتونه ورکړي په یو یو قدم یې خوشحاله کړي
او ته نیکی نصیب کې خدای ته بچی کامیاب کې الله ته د غمونو فتنو نه وساتي او خدای زموږ په دې وطن هم د خپل فضل او کرم باران د رحم د باران دپاره دعا وکړي خدای د رحم باران وکړي الله د رحم باران وکړي الله د رحم باران وکړي او دا زلزلې دي ګوره څومره او دا مخکې بېګانه بله شپه تاسو ولید د سپومې تندر نیولی ها ګوره نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا څوک وي سپومې نه جوړه شوه څوک وي څه دي د شریعت عمل دا دی نبی علیه السلام فرمایي کله سپومې تندر ونیسي نفل وکړي 2 رکعته نفل وکړي د سپومې په تندر کې او دا څه کېږي دا د ځمکه د دې نور او د سپومې په منځ کې راشي نو د سپومې هغه